چې انګریزي ګولۍ ورکولې، یعنې ته وایې چې کله به ما ګولۍ جنبندي کړې بیا دا ګولۍ تا جنبندي به کړې پر ده به بیا جټکه څو واره راکړل؟ یاره دی ورځ راغلی 15 واره 8 واره 10 واره 3 واره داسې راغلی چې ګر څه یعنې تا داسې ګولۍ به بندي کړې بیا به 10 واره تقریبا پر ده باندې جټکه راکړله. تا جنبندي کړې مګر د الله دومره فضل دی چې بیا پر ده باندې جټکه نه ده راغلې، تقریبا پر ده وګرځه دوا چې تی جنبنده کړل بیا جټکه پر ده باندې یاره تقریبا د مازې به دی سره دغه سو برته به بیداره سو. دا پر نه شمار ده، دا پر نه شمار ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه ور بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب. نن بیا د هغه مایوسه خلکو دپاره یو مضبوطه پیغام دی. هر وخت زه ته دا خبره کومه وایم که ته د هر موضوع مره سره مخامخ یې، د هر مشکل مره سره مخامخ یې، د هر قسم مسلې مسایلو سره مخامخ یې، یو وار ته د خپل مایوسي چې ده هغه ختم که، د همت له ستوني راټول که، خپل ارادې بدلې که، خپل عزم بدل که او عزم وکړه د ځانه سره چې ما ته خو ډاکټرانو جواب راکړی دی، زه یو وار ځم خامخا ځم په ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب په خپل ورور باندې په المحب پاکستاني جامع اینډ البر سینټر کې زه خپل علاج چې دی هغه کومه. الله ډېر کریم ذات دی، نه ده معلومه ستا هغه ډېر علاجونه ګرده ختم سي او الله تعالی ورته ته شفای کامله عاجله مستمره در نصیب کړي لکه نن چې دی زموږ ته یوه مخ ته موجوده دی. نن بیا زه ته یو د خوشحالۍ خبره کومه، دا د الله تعالی فضل و کرم دی. او بیا د هغه رقم دغه یوه نقطه د ځانه سره نوټ کړي. په مین مرکزي برانچ کوم زه موجود یم، جان محمد روډ صدیقیه تبلیغانو مرکز ته مخامخ، چلډرن هسپتال وڅنګ ته، کواري روډ چلډرن هسپتال صدیقیه تبلیغانو مرکز ته مخامخ. دا جان محمد روډ باندې کوم زما دا مین مرکزي برانچ دی. دلته زه کومې ورځې کښېنم، بودو د هفتې او د جمعرات ورځ کښېنم، په پښین کې چې کوم دی د جمعې په ورځ کښېنم. دا اډرسونه د ځان سره نوټ کړي او بیا د هغه رقم ته موږ سره د واتساپ د لارې معلومات کولی سي. ستا نوم چیش دی؟ حکمت الله ستا نوم دی. حاجي صاحب دی ستا بچی دی او د ده مسله چیش مسله یې وه؟ د مرګي مرض دی، د مرګي مسله یې وه. ته یې څه وایست؟ د مرګي رقم پیچیده مسایل الله تعالی په فضل و کرم مهرباني سره په 3 هفتې کې دننه د ده مسله الله تعالی حل کړل، ما نه ده حل کړې، دا زما بیداري نه ده، دا د ښایسته رب فضل و کرم دی. شاید صاحب تا ویلي چې ده ته ما کله چې انګریزي ګولۍ ورکولې، یعنې ته وایې چې کله به ما ګولۍ جنبندي کړې بیا دا ګولۍ تا جنبندي به کړې پر ده به بیا جټکه څو واره راکړل؟ یاره دی ورځ راغلی 15 واره 8 واره 10 واره 3 واره داسې راغلی چې ګر څه یعنې تا داسې ګولۍ به بندي کړې بیا به 10 واره تقریبا پر ده باندې جټکه راکړله. ټیک شو، صحیح ده. او پاتې سو بل بیا دا اوس چې کله ته رالې دی تا راوستی دا علاج دې ورشروع کړي، دا دوا تا درته ورشروع کړله، د دا دوا سره د ده څومره فرق شوی دی؟ یاره ماشاءالله چې د خدای حق سي ایمانداري دونه فرق یې سوی دی، یعنې په 100 کې 80 یې فرق وسو. الحمدلله 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 اللهم لك الحمد ولك الشکر شکرا. دا د الله تعالی فضل و کرم دی، دا د الله تعالی مهرباني ده، دا د الله تعالی احسان دی. هر وخت زه مایوسو خلکو ته که ستا اولاد نی، که ستا مردانه مسایل، که زنانه مسایل، که د هغه رقم د هر قسم موضوع مره سره چې ته مخامخ یې، زه ستا علاج د طب په دنیا کې کوم. که د طب په دنیا کې نه کېدی د جامع په دنیا کوم، که د جامع په دنیا نه کېدی د هومیوپیتیک په دنیا کې کوم، که د هومیوپیتیک په دنیا کې نه کېدی روحاني سلسله کې کومه، ستا علاج زه کوم. ته به د همت له ستونې خالي راټولې، انشاءالله الله تعالی به تا ته داسې شفا درکړي چې ته به خپله بیا ورته په سوچ کې سي. او حکمت الله خان ماشاءالله دی، الله تعالی دې ده ته نور هم شفا کامله عاجله مستمره ونصیب کړي. او د ځوان دی، الله تعالی دې ده ته نور ښایسته ځواني ښه ژوند وده ته ورله ورکړي. او حاجي صاحب هغه ګولۍ مې خو تا جنبندي کړي دي، حالانکې د هغه ګولیانو سره دی عادي و عادت و، مادام تا ته وویل ما ګولۍ یو دم مه جنبندوه، داسې نه چې بیا دې په تکلیف سي نو ګولۍ به سوکه جنبندي کړي، تا جنبندي کړي. مګر د الله دومره فضل دی چې بیا پر ده باندې جټکه نه ده راغلې، تقریبا پر ده وګرځه دوا چې تی جنبنده کړل بیا جټکه پر ده باندې. یاره تقریبا د مازې به دی سره دغه سو برته به بیداره سو. دا پر نه شمار ده، دا پر نه شمار ده. او هغه د شو درد یې ورک سو، مخکې خو یو قدم یې نه سوی اخیستلی. دا هغه رقم دی. د فالج یو مریض ولو چې په ځولۍ کې راوړی، یو وارې په ځولۍ کې راوړی علاج مې ورکړي، دویمې پرچې دی چې راغلی بیا د هغو په وژای ورکړی لاس به ورکړي.
بیا په درېیمه پرچې کې بیا هغه الحمدلله ما چې دی تر لاس نیولی دومره فرق یې وکړي د فالج یو مریض او دی د میرګي مریض دی الله تعالی ورته ته دومره شفا ورکړې ده او بل ته وایي چې د ده د پښو د دردو مسله ورسره وه هغه فرق ورسره وکړي بل تکلیف د ده د چې شته اوس دی وایي دغه ځای نه دغه تل مې چې وایي دا لږ خوږېږي او داسې لکه څوک چې دی کشوي وایي بالکل اوس ته سره لاس راوړو هغه لاس اچھا بس د ده په بدن کې چې دی کمزوري شته ګرمایش شته معدې تکلیف شته د دې علاج ورکوو د الله تعالی په فضل و کرم سره به انشاءالله الله تعالی به ده ته دومره شفا ورکړي چې بیا به موږ ګرسه دا نه وایو چې حکمت الله خان د میرګي مریض و که نه و یعنې هغه د میرګي خبرې به ګرسه زموږ هېر شي الله تعالی به ده ته دومره شفا ورکړي خو زه تی ته دا خبره کومه تی ولې مایوسه یاسته تی ولې که هم څومره تا علاجونه کړي ډېر تېر ورځو کې یو زنانه وله ول ما هغه بچی ناجوړ و رخصت ته ویلې ول دا به زه ول ما رخصت ته ویلې ما زه به دا ډاکټر مولانا صاحب له زه ورولم هغه ویلې ول دا خو تا په غوټ غوټ ډاکټرانو ګرځولي دي دی به نو بیا څنګه علاج وکړي علاج چې دی هغه زه نه ورکوم زه خو یو ذریعه ده که سبب دی کلم مې په لاس کې دی شفا خو هغه لوی رب چې دی هغه ورکوي ول هغه چې کله ما راوستی دومره فرق یې وکړي بیا هغه خو سر خپله ورسره راغلی او ډېر ورته په سوچ کړو دا زما کمال نه دی دا د ښایسته رب مهرباني ده دا اخلاص دی دا د الله تعالی فضل و کرم دی الله تعالی دی موږ ته نور هم توفیق چې دی هغه رانه راکړي توفیق دی الله تعالی موږ له راکړي چې موږ نور هم د قوم د وطن د علاقې او د مسلمانانو په دې طریقه باندې نور هم خدمت وکړو چې الله تعالی مریضانو ته شفا ورکړي او زه دا ټایم الحمدلله په یو څو ورځو بعد به زه د حج په سفر باندې روان یم او د حاجیانو هم دورې زه خدمت کوم او دغه رقم عمان دوبۍ ملک له روان یم دورې به د مریضانو علاجونه کوم انشاءالله عمان له روان یم دورې به د مریضانو علاجونه کوم انشاءالله موږ یو د خدمت لپاره الله تعالی دې ټولو مریضانو ته شفا کامله عاجله مستمره ونصیب کړي او یوه خبره دا درته کوم که چېرې ستاسو غواړئ چې په زه په کوم ټیم کې تاره درته په تا باندې راشي په سهار کې راشي په سکین اول ساعت کې راشي په اخر ټیم کې راشي صرف د دوو درو بجو خواته راشي لږ کم وي په دا موقع کې راکړلی شي او یو ریکویسټ یو عرض دی ته کومه چې هر وخت راځي المو پاکستان جامع سنټر ډاکټر کې مولانا مولوي په خپل ورور باندې ته علاج کوي نو لږ د خپل واري به لږ انتظار کوي د خپل ټوکن به لږ انتظار کوي چې ستا د وچ هغه د مخکې کسانو علاج هم نس خراب او ستا خپل علاج هم په تلواري کې چې د هغه نس سره خراب نو علاج موږ یو وخت کوو او بیا ته چې کوم دی لږ په تسلي وکړو ډېر به ښه او بله خبره دا ده که ته د پاکستان په هر ځای کې که ته بیرون ممالک په هر ځای کې ته علاج کولی شي او ما سره پر واتساپ باندې خپله ډیټا نشر کولی شي او ستا د ډیټا مطابق زه ستا علاج کوم که ته په هر ځای کې زه د هغه مطابق ستا علاج کوم او تا له دوایي چې د هغه د کوریر په ذریعه تا له درستولی شمه دا د کوریر پرچیانې دي دا ټولې مختلفو ځایونو زموږ دواوې روانې دي پرون دوبۍ دوا ولاړه زموږ ده او دغه رقم چې کوم دی بیلجیم ښار لا بله ورځ ولاړله او بیا دغه رقم چې کوم دی کراچي دوکۍ لورایي ژوب چمن هرې خواته زموږ دوا چې دغه روانه ده مریض ډیټا پر واتساپ باندې اخم د ډیټا مطابق د عمر او د وزن او د کیفیت مطابق دا چې دا د کوریر په ذریعه ورستو دا ذریعه سبب دی شفا چې دا هغه لوی رب ورکړي حکمت الله خان تعالی شفا ورکړي الله تعالی به نور هم شفا چې دا هغه ورکړي الله دې عزت وکړي مولانا صاحب یو خبر زما د به عرض واورئ پر ما باندې لږ بوج راځي دغه دپاره هم د الله د رضا دپاره ما ته د ده علاج مو کړي الله شفا ورکړي ستا علاج به مو کړي تاسو هم الله شفا الله دې عزت وکړي بس الله دې عزت وکړي خدای دې کامیاب امین امین خدای دې چې هر ځای زه درته ګل و ګلزار بس